اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. یو موضوع حواله سره عرض کوم، هغه د معاشره کې انسان څه چې کوي نو اثر ورته ملویږي، نتیجه ورته ملویږي. که څه دین نسیا عمل نه دی، دینداري نسیا نه دی، چې څه ته کوي دنیا کې ښه کوي اثار درته دنیا کې ملویږي، بد کوي اثار دنیا کې درته ملویږي. قرآن کې سوره جاثیه 14 نمبر آیات وسوکسوی من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. چوک څه ښه وکړه فایده دې ته رسیږي، چوک څه بد وکړه نقصان رسیږي، دنیا کې د تاوال رسیږي، اخرت ولا قبر ولا سزاوان حساب کتاب خپل ځای کې دی. نو دا د دنیا داسې قانون دی چې دا طبیعت کې دا قانون شته دی، یعنی خلقات کې د پروردګار عالم کائناتو کې دا قانون یخې شوی دی. دې ته مو پینګ پانګ اثر نه یایو، مثلا پینگ پانگ افیکٹ نه ہوتے یی بقاعده، یعنی پروردگار عالم هم اندی نظام باندې نظام جوړ کړی. لکه قرآن کې دی باندې ډېر آیتونه شته دي. سوره بقره 152 نمبر آیت دی فذکرونی اذکرکم، پروردگار تاسو ذکر کوئ نه پروردگار تاسو د خدای یاد کوئ، خدای تاسو ایدای اندغه دنیا کې. ان تنصروا الله ینصرکم، سوره محمد 7 نمبر آیت که چیرې تاسو خدای مدد کوئ خدای تاسو مدد کوي. اوفوا بعهدی اوفی بعهدکم، سوره بقره دی. پروردگار عالم چې تاسو خپل وفای عهد وکړئ، زه تاسو سره وفای عهد کوم. و ان تعودوا نعود، سوره انفال ان عدتم عدنا، یا نسوا الله فنسیهم، سوره توبه. ومکر مکر الله ان مکرنا مکرا، مثلا ډېر داسې آیتونه دي. ان المنافقون یخادعون الله فخادعهم، منافقین خدای سره خیانت کوي یو قسم ته، خدای هغوی باندې بهتر پیږي هغوی سره څه وکړي. مطلب یا ولیعفو ولیصفحوا الله تحبون ان یغفر الله لکم، تاسو خلق معاف کوئ او تاسو نه غواړئ چې خدای تاسو معاف کړي. مطلب دنیا کې چې وکړي یو رد عمل، یو ریاکشن ملویږي، موږ ته عمل رد عمل نه یو څه وکړي نتیجه یې ملویږي درته. لکه مثنوی کې مولانا روم یی چې این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. ایمو تاسو عمل چې کومه دی که نه دا یو آواز دی، لکه غره کې کوي، لکه غره کې ته ودرېږي یو آواز کوي که نه غږ کوي. ایمو تاسو عمل دا شی دی، لکه غره کې آواز ته خپل ریاکشن آواز صدا رسیده تا بالاخره جواب رسید. اندیشون سره ته دنیا کې څه چی کوي ایدی یو صدا، ایدی یو اثر شته، ایدی یو ریزلټ ملویږي. دیر یا زود، زر یا لیټ، خو سیځي نه خامخا نتیجه ته ملویږي. که زه مختصرا یو حکایت ذکر کوم، تهران کې یو قاضي د هغه کړی نقل کړی ذکر کړی دی څه یو پلار ما سره یو کیس و، نو ډېر غټ تاجر و تهران کې، کلینو کاروبار یې کولو، ډېر دوکانونه و، دوکان کې اوسه زوی او زوی بیا اوسه مطلب دوکان کې خدمت کولو، کار به کولو. دا زوی ډېر تکړه و قابل و، پلار سره ډېر مدد کولو. نو د پلار د خپل زوی ته ګوډې اخیستی و، خونې ورته اخیستې وه، ښه تنخواه یې ورکوله. نو دی به کله بینک نه پیسې وبسلې، از زوی په ترو به یې وبسلې، زوی به استولو، چک به ورته کاټ کو، اکثر پیسو والا معاملات هم د زوی کول. زوی چونکې ډېر صداقت څخه خلوص پلار سره لګیا و، نو پلار باندې ډېر ګرانه شوی و او پلار ډېر بروسه ور باندې. یو ری پلار یې چې زه چې ته لاړم سفر باندې، نو ما خپل چک څه کومو چک بینک په لغه مطلب همداسې بریف شوکیس کې پرېښودلو، کلپ منه کو. نو زه چې ته څو ورځې نه وم، زوی لاړ دی بینک یې ما والا پیسې چک کړي دي، ډېرې پیسې وي، څو کروڑو روپۍ وي بینک یې. هغه څه کړي دي بینک والا ورباندې اعتماد، ټولې پیسې بینک نه روبسلې دي، ټولې پیسې هغه کړي دي خوړلې وي، مطلب یعنې روبسلې وي ته نه پلار نه. کله پلار یې راغلی دی بینک حساب یې چک کړی زیرو شی او پیسې ورکې نه وي. کوشش یې کړی چې ډېر عزتمند کس یم، زوی سره مخامخ کښېنم، د کیسه مخامخ حل شي. زوی سره کښېناستو، مینې محبت جار قربان سه، خو زوی سوچ انکاري شي چې زه سره پیسو نه خبره نه وم. نو بیا څه کله مجبور شو پلار کیسه بوتلله یوړله عدالت ته. عدالت کې څه کله هغه شو، اول زوی انکار کولو، خو بیا څه کله ثبوتونه ورباندې قایم شول، هغه یې کړل ثبوتو سره څه پیسې دغه کړي. هغه نه بعد یې چې دا پیسې ما حق جوړېدو، ما پلار دی، چونکې دا ورسته ټوله ما میراث وي، ما سره مې پلار اسیا ورسته ما ته راکوله، نو ما ته نه مخکې نه واخیستله. نو پلار ډېر کوشش وکړو چې پیسې ته وصول کړي، خو هغه انکاري شی وصولولې ته څه مطلب نه یې ورکولی پلار ته. قضیه چې دا ما نه پلار زوی لاړو، چې کله پیسې ختمه شوه،
یوه ښځه یو سړی ماته راغو ما سره ودرېده ما ته دی چې دا کوم کس ته راغلی و یو خصوصي خبره کوای شو څه وکړه دا کوم کس ته راغلی و د زوی سیلنجه دی دا یمو مشر ورور دی دې سره خدای کړي دي دا څه وڅه شوي دي دې ته یمو پلار طرفه چې کوم جایداد پیسه پاتې شوي وه دې هغه ټوله پیسه ټول جایداد یې مونه هړپ کو ټول یې ځان ته کړلو مو یې همداسې په دانګې دیوال پرېږدولو نو نن خدای قانون ته کسه خدای مو اخ ټایم کې خبره خدای باندې پرېږدوله چې خدای ته قضیې خدای ته د هر څه کسې خدای نظام یې تاسو لاس کې دی نه ته بهتر پیږي نن هغه سزا دي ته میلاو شوه لکه څنګه دې مونه هړپ کړي پیسې دي نن خپلې زوی پیسې هړپ کړلې نو هغه یې څه قضیې زه ډېر زیات حیران شولم حقیقت د دنیا کې دا قانون دی چا سره څه وکړي د څه کېږي به چا ته څه چپېړه ورکړي دا چپېړه به درته لګېږي لکه څنګه یو شاعر دی هغه ډېر ښه انداز کې څه شفای کاشانی دی کاشان علیه شعر دقیقه ایست قرض از کارهای بدت نزد روزگار یک روز اگر ز عمر تو ماند ادا کند ایست د کوم بد کارونه د دي دا زمانه سره قرضه دی یو قسم ته څه یوه ورځ د عمر پاتې ویا کنه دا قرضه به ته ادا کوې دا قرضه به درنه ورځي خستایشي لنډایي به یوه ورځي کوشش وکړو انشاءالله بدو کارونه بدو سوچونه بدو فکرونه بد کردار نه لاس واخلو نتیجه یوه ورځي مو ته میلویدای شي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته